نه یو بس موږ د الله د حکمونو تابعدار یو چې کوم طرف ته الله حکم کوي موږ هغه طرف ته مخ کوو قل او پاک پیغمبر لله المشرق خاص الله لره مشرق ته والمغرب او مغرب دی يهدي خون کوي من خو چاته یشاو چې خو شي الى صراط مستقيم په طرف د لارې برابرۍ وكذلك دغرنګ جعلناكم غرزول متصلرا امه وسطا امه درمیانا لتكونوا د پاره چې تاسو شهدا گواہی کوونکي علی الناس فخلق باندې ويكون الرسول او شي رسول عليه الصلاه والسلام علیکم پتا سو باندې شهیدا گواه وما جعلنا القبلة التي او اغه چې ګرځولې د مونږه قبله خغه وما جعلنا القبلة التي او نه ګرځولې قبله مونږ خغه كنت عليها چې وي تمخكون کې اغه تا الا لنعلم مگر دې د پاره چې معلوم کړو مونږه من خاصو يتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول ممن داغه چانا ينقلبو چې ګرځي على عقبه په پوند خپل باندې وان كانت او یقینا دا تابعداري د رسول چې دا لکبيره خامخه ګرانه ده الا على الذين مگر ګرانه نه د پای کسانو باندې حد الله چې خون ور تکړه الله تبارک وتعالى خندوی ویزا وی قبله خو بدل کړه نو دا کوم منځو چې تاسو بیت المقدس تکړه خدای شو یا کوم صحابه کرام او کوم مسلمانان چې وفات شي نو بیت المقدس ته منځ کړه دغه منځونه خو نه دي شي دغه بس کیږي الله جواب راوړيګو وما كان الله ندي الله تبارک وتعالى ليذيع چې ځای کې ایمانکم منځونه استاسو بس دا الله اول حکم دا چې بیت المقدس ته کوي هغه منځونه الله څخه کړی دي قبول کړی دي ان الله کہ اللہ تبارک و تعالی بالناس فخلق باندې لرؤوف نرمی کون کې رحیم مهربان دی قد نرى پتحقیق سره لیدمږه تقلب وجهک اړول راړول دمغستا فی السماء الى السماء اسمان طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځ کې به اکثر توجه په اسمان په طرف باندې و چې ما ته اکثر هم د الله د طرف نه وحی راځي چې تمخ کا خانه کعبه ته الله تبارک و تعالی فرمایي استغ به چینی مونږ لیدله فلنولینک فسخام خوا برمون تعالی قبلة خای قبلتا ترزاها چې تخوخی خغیلرا فولي نفس حکم راغه فولي فسواړه وجهك مغفل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام تا وحيث ما كنتم كم زي چې تاسو فولوا فسواړه وجوهكم مغفل شطر په طرف د مسجد حرام وان الذين كنا كسان اوتوا الكتاب ورکړه شو ته کتاب لا يعلمون خامخ فويګدي انه الحق چې کنن دا قبره بدلید الحق دی من ربهم د طرف د رب د دوینا زګی ته پته و چې د اخر زمانه د پیغمبر علامت دار چې دا بخاون د دوه قبلوي وما الله نذ الله تبارك وتعالى بغافلنا خبر عما ذا غسنا يعملون چې دوی کوي ولئن اتيت الذين كفروا تراتلو کې کسانو ته اوتل کتابه چې ورکړل شو ته کتاب بكل آیه په هر قسم دلیل باندې ما تبعوا قبله تکادوی تابعداري نه کوي د قبلستان ځکه يهود د مدینه او نصارا او د نجران د نبی عليه الصلاه والسلام نه مطالبه وکړه چې په دې باندې نه خراوړه لکه مخکې پیغمبرانو چې بسنګا نه خراوړله ته مونږ ته ونه خراوړله قرباني راته پېښ کا و راشه او قرباني اخري مونږ ته پته ورګ چې دا ستاسو خبره صدا رښتینی ده الله تبارک وتعالى د آیت نازل کو کوته ورته هر قسمه دلیل راوړي کنه دی بیان نه مانی ولئن اتبعت اهواء وما بعضهم او ندي بعض الذين بتابعن تابعداري كون في قبلة بعض د قبلي د نور بعضو زکا يهود بعد د بیت المقدس مغرب طرف ته مخکو او نصارا بعد د بیت المقدس مشرق طرف ته مخکو یعنی د دوی په خپل مینس کې د قبله اتفاق نشته دی وما بعضهم او ندي بعض الذين بتابعن تابعداري كون في قبلة بعض د قبلي د نور بعضو ولا ان اتبعت جريت تابعداري کې اهواهم د خواهشات ردي من بعد ما فزداغنا جاء کچراغله تا من العلم د علمنا انك كننت اذا بدغ وقت لمن الظالمين خامغا شبه د ظالماننا الذين كسان اتيناهم الكتاب ورکړه موږ هغه ته کتاب يعرفون پی جندي پیغمبر لرا کما يعرفون ابناءهم لك څنګه چې دوی پیژني ځامن خپل وان فريقا يكن يودلا منهم د دوینا لا يكتمون الحق خامخا پټوي حق وهم يعلمون او حالدار چې دوی پويږي الحق دا قبله بدلیدل حق دی یعنی هذا تحويل دا قبله بدلیدل حق دی من ربک د طرف درفستانا فلا تكونن فاستمكيگا من الممترين د شکون کنا ولكل وجهه د هر چا د پاره یو طرف ته هو موليها چا مخ کون کې د اغیتا فاستبقوا الخيرات پس باندې والو کیف نیکو کې اينما تكونوا
کمزای چې تاسو یاتی بكم الله را بولی تاسو لرا الله تبارک وتعالى جميعا طول لرا ان الله کې الله تبارک وتعالى على كل شيء پر یو شی باندې قادر دی ومن حيث خرجت او د کمزین چې اوتی تو فولي وجهك فسواړه ومخفل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وانه بشکا دا ګرځول د مخستا چې دی الحق خما حق دی من ربک د طرف درفستانا وما الله ان الله تبارک وتعالى بغافلنا خبر عما دا غسنا تعملون چې تاسو عمل کوئ ومن حيث د کم زینا خرجت چې اوتی تو فولي فسواړه وجهك مخفل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم كم زي چې تاسو فولوا فسواړه وجوهكم مخفل شطر په طرف د مسجد حرام لئلا يكون د پاره چې نشي للناس د پاره د خلق علیکم پتا سبحانه حجت دلیل ځکه بیا خلک وی چې د اخر زمانه د پیغمبر هو علامت دار چې د بد دوه قبله خاوم یو دا پیغمبر خو یوې قبله ته منسکي بیا به خلک دا دلیل او دا اعتراض کوي کنه نو لئلا يكون د پاره چې نشي للناس د پاره د خلق علیکم پتا سبحانه حجت دلیل الا الذين لكن کسان ظلموا چې ظلم کړي منهم د دوینا الا په معنا د لکن سره مطلب سو چې کم کسان ظالمان دي کنه به اوسم اعتراض کوي اگر چې خاون پیغمبر خاون د دوه قبلو شو هغه به اوسم سکی اعتراض کوي فلا تخشون پس تاسو مې ریږي داغینا وخښونی او ریږي زمانہ ونی او تما دې د پاره پورا کم نعمت فلا علیکم پتا سبحانه ولعلکم تعتدون دې پاره تاسو هدایت مومئ کما ارسلنا فیکم یعنی څنګه چې تاسو ته قبله خانه کعبه درکړه بیت الله شریف درکو دا نعمت می در باندې وکړو نو دک کرنګ پتا سبحانه ما یو بل نعمت هم کړ چې د ابراهیم علی السلام دعا می پوره کړی ده خانه کعبه می هغه درکړه چې کوم چا راخ کړی و ابراهیم علی السلام او دعا می هم قبول کړه د چا د ابراهیم علی السلام چې هغه وی الله دوی ته پیغمبر ورکړه پیغمبر می پتا سو کراولې کو کما ارسلنا لك سرنګ چراو ملي گو فیکم پتا سو کې رسول منکم د جنس استاسنا رسولا کی تنوین د فار د تعظیم دی یعنی لوی شان والا پیغمبر منکم د جنس استاسنا یتلو ولی علیکم پتا سبحانه آیاتنا زمونږه و یزکیکم پاکوي تاسو لرا و يعلمکم الكتاب اخی تاسو ته کتاب والحکمت او حکمت چکنا لفظ د حکمت دا په مقابله د کتاب کې راشي کنه نو د حکمت نه به مراد دغه سنت وي نو دلته کتاب او حکمت دواړه راغلي کنه نو د کتاب نه مراد قران او د حکمت نه مراد څه شو سنت د نبی عليه السلام ويعلمكم الكتاب اخي تاسو کتاب والحکمت او سنت ويعلمكم او خي تاسو ما خبر لم تكونوا تعلمون چې تاسو په نه پوي دی فذكروني فسيات کړي ما پتا بيداري اذكركم نو یاد بکړم تاسو په نعمتونو سره زما تابعداري وکړي الله تبارک وتعالى فرمایي زبر باندې سو وکما نعمتونه وکم یا فذكروني یاد کړئ ما په مجلس د خلکو کې اذكركم یاد بکړم تاسو لرا په مجلس د ملائکو کې واشکروني شکر ادا کړئ زما ولا تکفرون ولا شکر مکوي یا ایها الذين امنوا استعينوا اي مؤمنانو امداد حاصل کړئ بالصبر په صبر سره والصلاه او په مانځ سره ان الله تبارک وتعالى مع الصابرين ملګری د صبر نه کو دي سمانا مخکې د قبلي خبرې تیر شي کنه نو يهود او نور کفار به مسلمانانو پس قسم خبرې کولې نو هغه به مسلمانانو ته سره رسیدو تکلیف رسیدو خپه کېدل به نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې تکلیف در باندې راشي صبر کوي او منځ کوي څه کوي منځ کوي ان الله تبارک وتعالى مع الصابرين ملګری د صبر نه کو دي ولا تقولوا او موایي لمن خای چاته یقتلوا چې شهید کړي شي په سبیل الله فلار د الله تبارک وتعالى کې اموات مړو بل احیاء بلکې دا ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پوهیږئ دا عام مړو په شانتي نه دي دا شهدا دي ولنبلونکم خامخا ازمیخبوکم پتا سو باندې بشین پیوشی سرا من الخوف د یرینا مخکی صبر کوي کنه څه کوي صبر کوي نو دلته مواضع د صبر بیانېږي مواضع دو چې په کم ځای کې به صبر کوي یو دا چې ولنبلونکم خامخا ازمیخبوکم پتا سو باندې بشین پیوشی سرا من الخوف د یرینا د دشمن د طرفه به یاره راشي نو ته به صبر کوي والجوع او د لوګینا دویم ځای په لوګه کې هم سکای صبر کوي ونقص او په کموالی من الاموال د مالونو والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوه دا ټول مشکلات پر ځای صبر کوي صبر بکای وبشر الصابرین زیر ورک صبرنا کوتا الذين صبرنا کسان دي اذا اصابتهم هر کله چې ورسېږي دوی ته مصیبت سمصیبت بدنی وی او کمالی وی
قالوا نوعد انا لله كنا من الله تبارك وتعالى وانا اليه كنا من الله تبارك وتعالى راجعون ورغرزيدون کیوم اولئک دا کسان چې دی علیهم په دوی باندې صلوات شاباسه دې من ربهم د طرف د رب دوینا ورحمت او مهربانی دا واولئک دا کسان چې دی هم المهتدون هم دوی د هدایت مندون کی ان الصفا والمروه کن صفا و مروه من شعائر الله دنا خدای الله تبارک وتعالى ندی دوی اعتراض کو د مکی مشرکین په نبی رسول الله سلام وی په خپل د صفا او د مروه سعی کوي او موږ د بوتانو نه منع کوي خپل صفا مروه کې چکرې وای زی ورلا او موږ د بوتانو نه سکی منع کوي او دا اعتراض دوی څه کو چې په صفا او مروه کې هم بوتانو په صفا مروه کې هم سو بوتانو د یو نوم عصاف او د بل نوم نایله وا عصاف او نایله علماء لیکلي دي او روایتو کې راځي چې نعوذ بالله دوی د الله د کور سره بدکاری کړي و د عصاف او نایله دا الک او جنې و چې دغه بدکاری وکړه الله تبارک وتعالى د دوی شکلونه مسخ کړ غټي تینه جوړ کړي په دغه ځای غټي شولې بیا دغه د سړي وخت پر پراتو د عبرت لپاره نو د خلکو واغستل دایوي په صفا غونډه کې خود بلې په مروه غونډه کې خودو چې خلک عبرت حاصلې نو دوی دغه د بوتان اخو نو نبی رسول الله ته ویل په خپل صفا مروه ته موږ د بوتان نه کوي دا اعتراض دوی ځکه چې دغه ته دوی د بوتانو په نیت باندې اطلاع راتلو دغه دماغ کې بوتانو نو الله تبارک وتعالى آیت نازل کو چې دا صفا مروه د بوتانو د وجه نه د دې کې سعی نه ده د الله د نه خو نه دي ان الصفا كان صفا والمروه مروه من شعائر الله ده خد الله ندي فمن حج البيت چا حج کو د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره وکړه فلا جناح فسنشتر گناہ علی پدبانی ایتو وفات سعو کی بهما پدې دوالو کې ومن تطوع چا چې په خوشاله وکړه خیرا نیکی فان الله فسجد الله تبارک وتعالى شاکر قبل ان کې علیم پوه ده ان الذين كسان يكتمون چې پټوي ما خاصو انزلنا چې نازل کړی دی مونږه من البينات د واضح دلایلنا یعنی قران پټوي والهدى د هدایتنا یعنی سنت پټوي من بعد ما فز د اغنا بینا او چې بیان کړی مونږ دی لرا للناس د پاره د خلکو فل کتابي په کتاب کې الله فرمای دا ما نازل کړی دی په د خلکو ته بیان کوي او دوی پټي دوی څه کوي پټي حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمای لا تمنع الحکمه اهلها سوک چې د علم لایق ته دا علم مپټوا فتظلموهم کو ته پټ کو ته په باندې سوکو ظلم دی په وکړو خو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي ولا تزعوها في غير اهلها دا علم دا مزایا کوي په غیر اهل کې یعنی یو سړی دا علم لایق نه دی او ته ورته علم خي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي فتظلموها دا ته په علم باندې ظلم کوي یو سړی دا علم لایق نه دی ولا تزعوها نبی اسلام فرمای ولا تزعوها في غير اهلها دا علم مزای کوي په غیر اهل کې فتظلموها ورنتسو په علم باندې سو کوي ظلم وکي چې څوک اهل هغه ته اوخه علم خو چې څوک اهل نه هغه ته علم مخه حدیث مبارک راځي دا په علم باندې ظلم دی دې جن یو روایت کې راځي ولا تعلق الدرر في اعناق الخنازير تاسو ملغلري د خنزیرانو په سټونو کې ما چوي ملغلري د خنزیرانو په سټونو کې ما چوي تفسیر قرطبي وی په دې سره علم مراد ده چې دا ته غیر اهل ته غیر اهل ته علم خي نو غیر اهل ته علم خودل دا د علم ضایع کول دي او چې کوم د علم اهل دغه نه پټول دا په دغه خلکو باندې ظلم کول دي اولئک الذين اولئک دا کسان یلعنهم الله لعنت کوي په دی باندې الله تبارک وتعالى ويلعنهم اللاعنون لعنت کوي په دی باندې لعنت کوونکی الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وستا واصلحوا نیک عمل شروع کو وبینوا او بیان کو فاولئک فزدا کسان چې اتوب علی مهربانی بو کم په دی باندې وانا التواب الرحیم ز توبه قبل انکه مهربان امام ان الذين كنا کسان کفروا چې کفر کړه دي و ماتوا مرشوا وهم کفار پدا سي حال کې چې دوی کافرو اولئک ادا کسان چې علیهم په دی باندې لعنت الله لعنت د الله تبارک وتعالى دی والملائکه د فرشتو والناس اجمعين او د خلقو ټولو خالدین فیها همیشه به پدې کې لا يخفف اسبق پنکړه شانهم العذاب د دین عذاب ولا هم ينظرون او نه دوی ته مهلت ورکړي شي و الهکم اله واحد لایق د بندګۍ استاسو لایق د بندګۍ یو دی لا اله نشته لایق د بندګۍ الا هو مگر د الله تبارک وتعالى دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص رحم کون کې دی
ان فی خلق السماوات یقینا په پیدائش د اسمانونو کې ول ارض او د ځمکې کې واختلاف الليل په اختلاف د شپې کې او النهار او د ورځ کې والفلک التي کشتخا تجري چروان دي په البحر په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب دا سره پیدا حاصلوي خلق وما انزل الله واغجرازلوي الله تبارک وتعالى من السماء دبرنا مما ان ابو فاحيا فجند کوي بیل ارض په سر ځمکا بعد موت او رستو د شلوالي دا غینا وبس فيها خار کړی دي په دې کې من کل دابه هر قسمه زنده سر وتصریف ریاح او پچلولو د هواګانو کې والسحاب او د وریځو کې المسخر چې زوړند دي بین السماء والارض په مابین د ځمکې او د اسمان کې لآیات خامخ دلایل دي لقوم د قوم د پاره یعقلون چې عقل لري ومن الناس زنید خلقنا من خاصوب دی یتخذو چنیولی دی من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا اندادن شریکان یحبون من کید اغي سرا که حب الله فشان د من د الله والذین کسان امنو چې ایمان راوړل دي اشد ډیر زیات سخت دي حبا لله فمن د الله کې ولو ير الذين کچری پویدل کسان ظلمو چې ظلم کړي دي چې پویدل کسان چې ظلم کړي دي اذ يرون العذاب هر کله چې غي ویني عذاب ان القوه جکن قوت لله خاص الله تبارک وتعالى لرده جميعا طول نو جواب محذوف ده جواب شرط محذوف ده ما فعلوه ګور لو شرطيه ده او ير الذين ظلموا دا جمله ورله شرط او شرط جواب واړي نو جواب محذوف ده چې ما فعلوه کو دوی ته د قیامت د ورځ خپل حالت معلوم وکنه نو ما فعلوه دوی به دا کارونه نو کړی خو دوی حالت لیدل نه ځکه وان الله كان الله تبارك وتعالى شديد العذاب سا عذاب والده استبرأ الذين هر کله چې بیزار شا کسان اتبعوا چې تابعداري کړی شوی دا من الذين دای کسانونه اتبعوا چې تابعداري کولا یعنی دا مشران د کشرانو براءت اختیار کی ولا اول عذاب او ویني دوی عذاب وتقطعت او فريشي بهم الاسباب د دوی په منځ کې هغه رشته د محبت وقال الذين نوای با کسان اتبعوا چې تابعداري کولا لو ان لنا کاش چې موږ لرا کر دوباره دنیا تتلل فنتبرأ نمون بم بیزار شو منهم د دوینا کما تبرؤوا منا سرنګ دوی بیزار شو زمونږنا کذالک دغرنګ یریهم الله خو دوی ته الله تبارک وتعالى اعمالهم اعمال د دوی حسرات افسوسنا علیهم په دوی باندې وما هم نبوی دوی بخارجینا وتنکی من النار دورنا یا ایها الناس اے خلقو کلوا خری مما دایسنا فی الارض چې پس مکه کې دي حلالا حلال طیبا پاک حلال خری او پاک خری سهل ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نجات چې د اخلاصون چې د پدری وسیزونه کې دي کم کم حلال خورل او فرایض ادا کول او د سنت اتباع کول دا درې کارونه شروع کړه بستا نجات موندو خوراک حلال کوا فرض منځونه ادا کوا چې کم فرایض در باندې دي او د نبی اسلام د سنت تابعداري کوا بس تاسو مونته نجات مونته نو خوري حلالا طيبا پاکا ځکه چې د اعمال دارومدار په خوراک ته چې بغیر د حرام پرته ونه نیک اعمال بیا قبليږي نه قبليږي حلال خورنه نیک اعمال به نه قبول شي ولا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو شیطان انه یکندا شیطان لکم استاسر پارا عدو مبین دشمن د ښکاران انما یامرکم یقینا حکم کوي تاسو ته بالسوء په ګناه والفحشاء او په بحیاي وان تقولوا چوي تاسو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې ما خبر لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ واذا قيل لهم اتبعوا هر کله چې ویل شو دي تابعداري کما دا غسو انزل الله چې نازل کړ الله تبارک وتعالى قالوا ويدي بل نتبعوا بلکې مون تابعداري کو بعد غسو الفینا چې مونږ دي مونږه علی پاغي باندې ابا انا مشران خپل اولو کان آباؤهم اگر چې مشران د دوی لا يعقلون چې نه فودل شيئا پس شي ولا يهتدون او نه په هدایت ومثل الذين مثال د داعي ومثل الذين مثال د داعي کسانو کفرو چې کفر کړي دي یعنی کافر ته چې دعوت ورکړي دا سیده کمثل الذي پشان د کسيان او چې आवाज کوي بما خیس تعالی يسمعوا چې نوري الا دعاء مگر بلنا ونداء आवाज ساروی ته आवाज کوي نو आवाज خو اوري خو پويږي پی دی کفار د دعوت ورکول دغه شان دي سمون
یعنی هم سمون هم بکمون هم عمیون سمون دوی کان دی بکمون چاړاګان دی عمیون وړاند دي فهم لا یعقلون پس دوی عقل نه لري یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو کلوا خری من طیبات د پاکیزه ما خنا رزقناکم چې درکړی مونږ تاسو ته واشکروا لله شکر ادا کړئ د الله تبارک وتعالى ان کنتم کچری تاسو ایاو د الله تبارک وتعالى لرا تعبدون بندگی کوي انما حرم کن حرام کړی دا علیکم المیتۃ پتا سبانی مردارا ودما وینا ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما وخص احلت اواز وکړی شي بي پاغه باندې غیر الله د فار د غیر الله نو په دین اسلام کې هر قسم مردار خوړل دا حرام دي سوا د دوو مردارونه او هر قسم وینه خوړل حرام دي سوا د دوو وینونه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای المیتتان حلالان و دمان حلالان الله زمونږ د پاره دوه مردار حلال کړی دي او دوه ویني حلال کړی دي کومې دوه مرداري یو مې او دوه ملخ د دې بغیر د حلالولو نه خوراک جایز دی مې سو کلالی خو نه کنه مې او ملخ یا دا ملخ ته بل چرته غټ ملخ په خودم بغیر د حلالولو نه خوراک جایز دی ښا او دوه ویني الله تبارک وتعالى حلال کړی دي مونږ لرا کومې زړه او جگر اینا دا جامشي ویني دي کنه دا جامشي ویني دي دا الله حلال کړی دي نه ما سوا نور ویني سدي حرام دي نو ودما وینا ولحم الخنزير او غد خنزير وما اهل واغه اواز وکړي شي بي فاغي سره لغیر الله د پاره د غیر الله فمن استر پسوک چې محتاج شو غیر باغ چې څوک محتاج شو خوراک د دې شیزونو ته نو خوراک نشته د صرف دا شیزونه دي دا کم چې ذکر شو غیر باغ نو بیا خوړل شي خو غیر باغ چې نوې خوان لټون کې ولا عاد او نوې د حد نه تیر وتون کې خوان بتیم ناخلي او چې پیوانونه باندې ژوندې پاتې کیږي نو دوی منونه تبلاس کوي هم نه دا مردار بقدر ضرورت خوړل شي فلا اسم علی پس نشتره گناہ پد باندې ان الله ک الله تبارک وتعالى غفور رحیم بهون ک مهربان دی ان الذين كنا کسان یکتمون چې پټوي ما غسو انزل الله چې نازل کړي الله تبارک وتعالى من الكتاب د کتابنا ويشترون اخلی بی پد سرا سمنن قلیلا قیمت لګ اولئک ادا کسان چې ما یاکلون نا چوي فی بطونهم پګړو خپل کې الا النار مغرور ولا يكلمهم الله خبر بون کې د دوی سره الله تبارک وتعالى یوم القیامت فرج القیامت ولا یزکیم او پاک باندې کې دوی لرا اے من الذنب د ګناه نه الله پاک نه کی ولهم دوی د پاره عذاب الیم عذاب دې درناک اولئک الذین دا کسان اشتروا الضلاله چې غست د گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې ول عذاب او عذاب بالمغفرة په مقابله د مغفرت کې فما اصبرهم فاستعجب صبر دې د دوی علی النار په ور باندې ذالک دا عذاب ورل زکه دی الله ول عذاب ولي ورکی دا زکه چې بان الله تبارک وتعالى نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب بالحق فحق سرا او بیا تنم دوی انکار کوي زکه ول دا عذاب دی وان الذين كنا كسان اختلافوا چې اختلاف کړي په کتاب په کتاب کې لفي شقاق بعيد خامخا په بدبختی لري کې دي ليس البر ندني کې ان تولوا چواړوي تاسو وجوهكم مخن خپل د قبله د بدلون ذکر او شکر الله تبارک وتعالى دا بیان په دې ځای ختم کو بس د قبله د بدلیدو د خبرې پرې دا وای نورې نیکی صرف دا نه چې ته مشرق ته مخ کې او یا مغرب ته مخ کې بلکې نور اعمال پکار دي ليس البر ندنيكي ان تولوا جوالا وتاسو وجوهكم مخنخ في القبل المشرقي فترب د مشرق باندې والمغرب او د مغرب باندې ولكن البر لكن نيكي من دخ چادا امنه چې ایمان راوړې بالله فالله تبارك وتعالى باندې واليوم الاخر پرز د اخرت باندې والملائکه په فرشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې وات المال ورکوي مال على حب سره د مين د مال سره مين د بیا ورکوي چاته ذوی القربى رشتہ دارانو ته والیتاما یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وبن السبیل او مسافر ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب او پازادولو د غلامانو کې واقام الصلاه پابندی کوي د مانزو وات الزکات ور کوي زکات والموفون پرواله کوي بعد پروزن خپل باندې اذا عهدوا هر کله چې وعده وکي والصابرین او صبر کوونکي فل باساء په وخت د تاوان د مال کې والضراء په وخت د تکلیف د بدن کې کو غریبي او کو بیماری وي د صبر کوي وحین الباس او په وخت د جنگ کې
اولئک الذین دا کسان صدقوا چې رښتینی دي و اولئک او دا کسان چې هم المتقون هم دوی متقیان یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب علیکم القصاص مقرر شوه دې پتا سو باندې بدلا فی القتل په بار د وجلو شو کې الحر آزاد سره به وجلې کېږي بالحر په بدله د آزاد کې والعبد غلام به وجلې کېږي بالعبد په بدله د غلام کې دلته حصر مقصود نه دی ښا چې آزاد بس صرف د آزاد په بدل کې قتلېږي غلام بس صرف په بدل دو دا حصر مقصود نه دی بلکې په قصاص کې مساوات بیانول دي دوی به داسې کو چې سړی به راولګي د چا غلام به ووجه نو هغه به وي زه د غلام یو غلام به راولګي د چا سړی به ووجه نو ده به وي زه غلام نه وجنم اگر چې دا مرګ د غلام کړی خو زه د غلام نه وجنم زه به دوی نه اصیل سړی وجنم لکه زموږ د پښتنو دا شی دی که نه مونږ پښتانه وي مرګ خو پکې پلان کې کړی دی خو د سر سړی ته وجنه د سر سړی ته وجنه دا جایز نه دي قصاص په د هغې چا نه اخیستلی کېږي چې چا دا مرګ کړی مرګ چې جګړه دا سړی به قصاص کېږي نو که هغه به غلام مرګ کړی و نو دوی به مونږ ته غلام نه وجنو مونږ به ته آزاد سړی وجنو نو دې وجنه دوی چې که غلام مرګ کړی دی خو غلام وجنئ که آزاد مرګ کړی نو څوک وجنئ آزاد وجنه دا سینه چې مرګ غلام کړو دغه بدل کې تاسو وجنه آزاد وجنه الحر آزاد بوجنه کیږي بالحر په بدله د آزاد کې والعبد غلام بوجنه کیږي بالعبد په بدله د غلام کې نو دا مطلب نشو چې آزاد سړی راولګي د غلام او وجنه اوس به د آزاد نه وجنه کیږي یا غلام راولګي د آزاد سړی وجنه غلام بنه وجنه کیږي با والانثى زنانه بوجنه کیږي بالانثى په بدله زنانه کې فمن عفیا نفذ سوچ ما په وکړه شو له هغه تامین اخیه ضرور د طرفنا روري ورته زکوي چې خیر دې کو داغه غلطي شوی دا مرګ کړه ته معاف کو دیت ته واخله شیء اند سشي فتباع النفس لازم دي فرتل بالمعروف په خي طریقې سره یعنی فتباع فس مطالبه کول دي د دیت بالمعروف په خي طریقې سره الګ ته تر دیت پیسې دي اگر را کوایا ور قصاص در تمام شو دیت تر باندې راغه خوش ورک کنه او ادا کول دي الیه غتا به احسان په خي طریقې سره د دیت نو مطالبه دا غره په خطرې کې پکړ دا غلم پکړ چې دیت په خي طریقې ورسې ټال مټول پکې نه کوي ذالک دا تخفیف اسانتیا دا من ربکم د طرف تاسو نه ورحمت و مهرباني دا چې د دیت اپشن پکې موجود دی چې قصاص نه یو سړی وایي زه قصاص نه اخلم زه پیسې اخلم مې پیسې اخیستی شي دا سانتیا د الله تر طرف لکنه فمن اعتدى چا چې زیاته وکړو بعد ذلك ورستر دینه فله فزر پر عذاب الیم عذاب درناک ته زیاته ورستر دینه څه شه دی نو تفسیر زاد المسیر وی وهو قتل القاتل بعد الدیه وهو قتل القاتل بعد الديت دیت ته هم اغستو خلک وو کی کنه پیسې مور سبب بیا غسړې مو وجني دا اوس څه دی زیاته دی چې روغه دی وکړه پیسې دی واغسي بیا ستاسو د حق نه جوړیږي چې تاغه وجني ولکم استاسو لپاره فی القصاص فقصاص کې حیات ژوند خوشاله دی یا اولی الالباب ای خواندانو د عقل لعلکم تتقون د لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د قتل نه كتب عليكم پرس کله شی پتا سبانی اذا حضر هر کله حاضر شي احدكم الموت یو تن تاسو تمرګو ان ترک خیرن کچری فری خوی مال خیرن مراد مال تفسیر کرتوی وی الوصیت وصیت کول للوالدین د پاره د مور او پلار والاقربین او د رشتہ دارانو بالمعروف په خی طریقې سره حقا دا خبر لازم ده علی المتقین په متقیانو باندې نو دا آیت منسوخ شوی دی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای په آیت د میراث سره آیت دو میراث سره ځکه چې سړی به مړ کېدو نو په دې دا خبره لازم وه چې د خپل مال د مور پلار او د نور رشتہ دارو لپاره وصیت وکړي زما مور له به دومره ورکړي پلار له به دومره ورکړي نور رشتہ دارانو له به دومره ورکړي دا په ابتدا د اسلام کې داسې وه خو اوس دا آیت منسوخ دی اوس ته د مور او پلار او د بل رشتہ دار لپاره وصیت نشي کولی ولې ځکه اسلام ولې په خپله حصې مقرر کړي دي که نه چې سړی مړ شي د هر سړي خپل حصه دغه به ورته میلاویږي مخکې حصې نه مقرر نو تا به وصیت کوو چې پلان کې له دومره او پلان کې له دومره نو بعضې مفسرین وایي چې د آیت څه شوی دی منسوخ شوی په آیت د میراث سره او بعضې مفسرین وایي چې نه د آیت بالکل منسوخ نه دی خیر دی ته د مور او پلار دپاره اوس وصیت نشي کولی ځکه په شریعت کې د هغې خپله حصه شته دی خو وایي دا هغه مور او پلار ته نه مراد دی چې کوم کافر وي دلته کې د والدین نه کوم والدین مراد دي للوالدین نه کافر مور او پلار مراد دي نو چې زوی مسلمان وي او مور او پلار کافر وي نو د زوی په میراث کې دا وایي حصه کېږي نه کېږي ښه ځکه کافر د مسلمان نه میراث نه شي وړی
نو زوی مسلمان دی او دې مړ کېږي او مور او پلار کافر دي نو میراث کې حصه نه رسي خو بیا هم دې بچي له پکار دي چېرې مور او پلار مې کافر دي په میراث کې زما حصه نشته او خیر دی دومره ولته ورکړئ نو کافر مور او پلار له سړی وصیت کولی شي ښه مسلمان هغې پاره خو په خپله هغه حصه شته دی فمن بدله حقا دا ثابت دی علی المتقین په متقیانو باندې فمن بدله پس چا چې بدل کو دی لرا بعد ما سمعه ورستو دا نه چې واورید دی لرا فانما اسمه یو سړی ته وصیت کو چې هغه پس د مرګ به زما دا کار وکي او هغه دا وصیت بدل کو ورستو ست د مرګ نه نو فانما اسمه کنن ګناه دی علی الذین پای کسانو باندې دا یبدلون او چې بدلی دی وصیت لرا ان الله کې الله تبارک وتعالى سمیع اوریدن کې دی علیم پوه دی فمن خاف سوک چریدل مم سن د وصیت کوون کې جنبن د زیاتینا او اسمن یا د ګنانا یو سړی ته پته و چې دا سړی وصیت کوي خو وصیت د ګناه کوي وصیت د څه کوي د ګناه کوي څنګه بعضې کرت کې یو سړی بیمار وي په کټ فروت کنه نو دی وصیت څه وکړي بچي راغون کې هلکه زما دا جایداد ستاسو او ګوره د خویندو پکې څه شی شته دی نه وي داسې وصیت وکړي که نه یا پټواري راولي وي زما د مرګ هېڅ پته نه لګي راشي چې په ژوندانه د جایداد درپسې وخېږم چې سبا خویندې نه تنګوي داسې وایي که نه نو که یو سړي داسې وصیت کو نو پوه که چې دا کار دی د ګناه دی د دې نه ځان وساته ته کولی شي تا ته اختیار دی ته ژوندی خو دا کار دی د څه شي دی د ګناه دی سبا به د الله په دربار کې په دې مجرم نو فمن خاف فسوک چریدو ممو سند وصیت کون کی جنبن د زیاتینا او اسمن یا د ګنانا فاصلحا نو صلح دیو کی بینهم پمند دوی کی یعنی ودی ورته وی تفسیر زاد المسیر وی فامره بالعدل حکم دی ورته او کی په انصاف چله کې انصاف کدا زیاتې دي داسې مکوا فلا اسم علی نشتره گناہ پد باندې ان الله کان الله تبارک وتعالى غفور رحیم بهون کې مهربان دی یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب فرض کړی شوی دی علیکم الصیام فتا سبحان روزی کما کتب علی الذین لکسرنګ فرض کړی شوی پای کسان باندې من قبلکم چې مخکې استاسنا لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو فرزګار شئ ایام معدودات دا یو سو رزیدی پشمیر باندې فمن کان فساسو چې منکم استاسنا مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدۃ نو اف علیه عدت په د باندې شمیر ده من ایام اخر د ورځ نور د پاره د قضا د دې ځان ورځ شماري چې ما سور زیرو جو خلل چې سبا د غیبه سره وګرځي قضا را وګرځي وعلى الذين پای کسان باندې یطيقونه چې طاقت لري فدیه ده اصل کې دا آیت منسوخ شوی دی بیا فکم سره فمن شهد منکم الشهر فليصم سره ورستو آیت سره دا آیت شو منسوخ شو لکه روایت کې راځي صحابه کرام فرمایي په ابتدایي زمانه د اسلام کې دا سوا چې کوی سړی روزنی ولا او کوی سړی د روزي سور کولا فدیه ورکولا دواړه جایزو خو ورستو بیا د الله حکم راغی چې فمن شهد منکم الشهر فليصم چې سو کوم د میاشتې ته حاضر شو بس روزه بنیسي فدیه پکې شته فدیه د چا د پاره ده چې د روزي طاقت نه لري او یا یطیقونه معنی دا لا یطیقونه چې طاقت د روزي نه لري نو فدیه بیا څه دی فدیه ده طعام مسکین خوراک دی د مسکین فمن تطوع چا چې زیات کړه خیرا نیکی فهو خیر الله دا بغور وی د لپاره وان تصوموا او رجون وان تصوموا رجون سے تاسو خیر لكم دا بغور وی تاسو لرا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږئ معنی دا چې مخکې د فدیه اجازت وو خو بیا الله تبارک وتعالى فرمایي کوجه اونې سنه څه ده غوړه ده شهر رمضان الذي میاشت رمضان خغدا انزل فيه القران چې شروع شوه ده په دې کې نزول د قران هدل للناس هدایت ته د پاره د خلکو وبينات واضح دلائل دي من الهدى د هدایت والفرقان او فرق راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې فمن شهدا سوق چې حاضر شو منکم الشهر استاسو د میاشت ته فليصم فمفسر جدونسي ومن كان مریضا او هغه څوک چې بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدۃ په باندې شمیر ده من ایام او خر د ورځو نور د پاره د قضا ځکه بیماری روزه نشي اجازت ده په سفر باندې روزه نشي اجازت ده خو قضا به راګرځي یرید الله غاری الله تبارک وتعالى په دې احکامو کې بكم اليسر پتا سو باندې اسانتیا ولا یرید بكم العسر نو غاری پتا سو باندې سختیا ولتکملوا العده او دې لپاره چې پوره کوي تاسو شمیر ولتکبروا الله دې لپاره چې بیان کړه الله تبارک وتعالى علامه فای طریقه باندې هداکم چې خونه کړی تاسو ته ولعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکر وباسئ واذا سالک او هر کله چې تفوسو کې ستانه عبادی عني بندگان زما په بار زما کې فانی قریب یقینا دیما سبب د نزول د آیت دا تفسیر زاد المسیر وی یو اعرابی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته باندې بچی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وی اقریب ربنا فنناجیه
ام بعید فننادیه. الله پاک پیغمبره زمونږ د عرب نږدې دی کو لرې دی؟ کو نږدې وي خو موږ سره ځان له غلې غلې مناجات کوو، او کو لرې وي چې بیا ورته اوازونه وکړو باندې چې دومره خبره پوهېده نه. نو زمونږ د عرب نږدې دی او کو لرې دی. نو الله تبارک وتعالی دا آیت نازل کو چې واذا سالک عبادي، هر کله چې تاسو کې ستانه بندگان زما عني په بار د زما کې، فاني قریب یقینا ز نږدې ما زسما نږدې ما، اجيب قبل ما دعوت الداعي، دعا د دعا غختن کې اذا دعان، هر کله چې دعا غواړي زمانہ خو ان شاء الله تبارک وتعالی چې کله خوش به د دعا سکی قبلې. فليستجيبوا لي، فزدوی دی امنی احکام زما، وليؤمنوا بي او ایمان دی راوړي په ما باندې، لعلهم دی پاج دی يرشدون په سملار شي. وحل لكم حلال کړی شوی تاسو د پاره ليله الصيام الرفث، پشپو د رجو کې الرفث کورواله کول، الى نسائكم د بیبيان خپل سره، هن لباس لكم دا د لباس تاسو د پاره، وانتم لباس لهن او تاسو لباس د دوی د پاره. خزه په خاون پټوي او خاون په خزه باندې پټوي، یا څنګه چې دا جامې د بدن سره نږدې دي دا شانته خزه او خاون یو بل تسوي نږدې وي. علم الله فوق الله تبارک وتعالى انکم یقینا کنتم تختانون تاسو خیانت کو انفسکم په خپل ځانونو کې، فتاب علیکم نو مهرباني وکړه په تاسو باندې، وعفا عنکم او معافی وکړه تاسو ته. فالآن فسوس راځي باشروهن، یو ځای کېږي د بیبیانو خپل سره، وبتغوا ولټوي ما خغه اولاد كتب الله لكم چې مقرر کړی دی الله تبارک وتعالی تاسو د پاره. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي كتب الله نو مراد ولد دی اولاد. وکلوا خری واشربوا اسکای حتی در دې پوری یتبین لكم الخيط الابيض، چې سرګن شتا است تار سپین، من الخيط الاسود دا تار تور، من الفجر د سبانا، یعنی هغه تیارا ختم شي، هغه تور لکیر ختم شي او هغه سپین لکیر ښکار شي، دا پورې څه کوي خوراک سکات کولی شي. نو آیت نازل شو، نبی اسلام فرمایل حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، چې هغه سپین تار د تور تار نه تاسو تخکار شي، نو تر هغه پورې تاسو څه کوي خوراک سکاکو کوي. عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، نو د کور ته جوړ بتار راواغستل، یو تور تار یو سپین تار دا راوسته ته د بالغ تلاد کې خودل، د شپې بټم پټم را پاسې دا وي ته قتل چې د تور او د سپین فرق پکې کیږي کنه کیږي کنه داسې به کتلو، ځکه چې تر څو پورې تاسو ته سپین تار د تور نه ښکاره شوی نه پورې تاسو خوراک سکاک کوئ، نو دی په انتظار او بس چې وایي د چې سپین تار ښکاره شو د تور نه خو رڼا ورځ وه، انتظار شو نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی د الله پاک پیغمبره ما خو بیګا د بالغ تلاندې دا تارونه ایښي خو بیا ډېر ناوخته چې هغه سپین تار ته ما ته ښکاره کېده. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ستا دا بالغ خو ډېر زیات غټ ته چې دغه تارونه یې د ځان د لاندې کړي وو، ټیک شو که نه روغه شپه یې د ځان د لاندې کړې وه، زما دغه سپین تاره تور تار مراد نه و، ما په دې اسمان کې که تاسو کړئ یوه سبا چې خېږي نو په دې اسمان په دې کنارو یو سپینوالی غونته خور شي، دغه سپینوالی د تور تار او سپین تار نه دغه لکیری مراد دی، ممکن صرف چې فو خلک یا په پوهیږي د اسمان توروالی او سپینوالی تېنه مراد دی ښه. نو او نبی رسول الله وسلام فرمایل د بلال رضی الله تعالی عنہ اذان د تاسو د خوراک نه منع نه کی، خو چې کله د عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ اذان وشي بیا تاسو خوراک مکوئ، ځکه بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کو د فاره د تهجد اذان به کو، دغه ټیم کې تاسو خوراک سکاک کولی شئ. عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ صحابي چې اذان کوي هغه د مانځه اذان وي، نو هغه چې وشي بیا تاسو خوراک مکوئ. ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزه ال الليل تر شپې پورې، ولا تباشروهن ممیلاوي گئی د بیبيانو سره، وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو په اعتکاف کې په المساجد په جماعتونو کې، په روزه کې د بیبي سره شپه تیرول خپل تعلق ساتل وسره جایز دي، خو د ورځې جایز نه دي، د شپې جایز دي، خو چې کله په اعتکاف کې وي نو بیا نه د ورځې جایز دی او نه د شپې جایز دي. نو د دې وجې وایي وانتم عاکفون چې تاسو په اعتکاف کې فی المساجد په جماعتونو کې، تلک حدود الله دا دي فرید الله تبارک وتعالی، فلا تقربوها من نزدې کېږئ دې ته، کذلک دغرنګې یبین الله بیانوي الله تبارک وتعالی آیاتونه خپل للناس خلقو ته لعلهم دې دپاره چې دوی یتقون پرهیزګاره شي.
ولا تاكلوا مخري اموالكم مالون دیو بل بینکم پخپل مینس کی بالباطل فناروا طریقو سرا وتدلوا بها او مولان دی کوي دا مالونا الى الحكام حاکمانو تا لتاكلوا دې د پارچو خړی فريقا یو حصہ من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم فغنا سرا وانتم تعلمون او حالدار چې تاسو پويږئ يسالونک تپوس کوي دوستانه عن اهل په بار د میاشتو کې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې د صحابه کرام سوالات چې کوم په قران کې ذکر شوی دي دا ټول سوار لسته په سنت صحابه کرام د نبی اسلام په قران کې ذکر شوی دي پاره کې یو مخ کې واذا سالك عبادي عني فاني قريب دا وست تاسو وي او دویم پکې دا يسالونك عن الاهله او باقي نور شپږم په سوره بقره کې دي نو ودا شو کنه راتو او باقي نور شپږ چې دا په نور سوراتونو کې دي نو دو دا شو او شپږ نور هم په دې سوره بقره کې دي نو اته شو کنه او اتو بس بیا چې شپږ نور کنه شو سوار لشو کنه نو دا شپږ بیا په نور سوراتونو کې موجود دي ولا تاكلوا مخري اموالكم يسالونك تپوس کوي دوستانه عن الاهل په بار د میاشتو کې قل او پاک پیغمبر هي مواقیت یقینا دا وختونه دي قل او پاک پیغمبر هي مواقیت دا وختونه دي للناس د فار د معاملو د خلقو والحج د فار د حج وليس البر ندنه کی بان تاتوا البيوت دا چې راشه تاسو کورونو ته من ظهور یا د شاګانو دا غینا دغه دی به حج لتلو نو په دروازه به اوتل نو چې واپس به د حج نه راغی نو په کوټه کې به د شاغاړي سوره وکړو پاغي به کور تر دن نشو په دې دروازه ځکه نظم چې په دې باندې ما ګناونه کړی دي الله تبارک تعالی فرمایي نیکی نه چې ته دروازې بدلی کا نیکی دار چې دا ګناه د سره مکو بیا ولكن البر لكن نیکی من دا چا دا اتقا چې ویریږي د الله تبارک وتعالى نه واتل بیوت ارازی کورونه تا من ابوابها دروازو دا غینا واتقوا الله ویریږي د الله تبارک وتعالى نه لعلكم تفلحون د پاجتا سو کامیاب شي وقاتلوا جنگي فی سبیل الله فالارض الله تبارک وتعالى کې الذين دای کسانو سرا یقاتلونکم چې جنگ کوي تاسو سرا ولا تعتدوا او زیاته مکوي په جنگ کې زیاته مکوي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په جنگ کې زیاته ده د انه قتل النساء والولدان هغه د خزو د ماشومان قتل ولې نو په جنگ کې بدانه قتل وای ان الله كان الله تبارك وتعالى لا يحب المعتدين من كيد زياتي كونكو سرا وقتلوهم وجنيدوا لرا حيث ثقفتموهم كم زي برستاس واسبرشي واخرجوهم وباسيدوا لرا من حيث اخرجوكم ده كم زنه چي استليه تاسو والفتنه فتنه دا اشد داډي رسخت دا من القتل د قتلنا يعني كفر د قتل نډیر زیات سخت ولا تقاتلوا موجنه دوی لرا عند المسجد الحرام فخوا د مسجد حرام کې حتى دردي پوری يقاتلوكم چې جنگ وکتا سره فيه پدی کې فان قاتلوكم پس کو دوی جنگ کوتا سره په مسجد حرام کې فقتلوهم پس بیا وجنه دوی لرا كذلك دارنګ جزاء الكافرين بدل د کفارو فان انتوا پس کو دوی منشو فان الله فسكتب ان يكن الله تبارك وتعالى غفور رحيم بهن کې مهربان دی وقاتلهم وجنه دوی لرا حتى دردي پوری لا تكون فتنه چې باقی پاتې نشي فتنه ويكون الدين هو الدين لله طول الله تبارك وتعالى لرا فان انتوا فسكتوا دي من شو فلا عدوان فسنشتري زیاته الا على الظالمين مگر فظالمانو باندې الشهر الحرام میاشت د عزت دي بالشهر الحرام په بدله د میاشت د عزت کې دي دا آیت نازل شوه په عمره القضاء کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضا شوی عمره ادا کول کنه او راته د صحابه کرام سره په حدیبیه کې یو کلمه نکړه کنه ور روان کال برازای نو چې روان کال نبی سم راته الله دا آیت نازل کو چې کو دوی د دې میاشت احترام کو ځکه دا په ذل قاعده کې دوی راغلیو او دا د اشهر الحرم ده کو دوی د دې میاشت احترام کو جنگ در سره نه کو تاسو سره مکوي خو کو دوی جنگ کو بیا پری دایما نو اشهر الحرام میاشت عزت بالشهر الحرام په بدله د میاشت د عزت کې دي والحرمات قصاص او ټول د عزت شیزونو کې ټول د عزت شیزونه بدلی والدي فمن اعتدى چا چې زیاته وکړو علیکم پتا سو باندې فاتدو پس سزا د زیاتی ورکړه به مسلمه اعتدا په مثل د زیاته کړي علیکم پتا سو باندې واتقوا الله ويرګي د الله تبارک وتعالى نا واعلموا فشيء ان الله كان الله تبارك وتعالى مع المتقين ملګری د متقینو دی وانفقوا خرج کوي په سبیل الله فلا رضا الله تبارک وتعالى کی ولا تلقوا اوزان مغرزوي بأيديكم پخپل لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت چې jihad پرې دی واحسنوا او نیکی کوي ان الله كان الله تبارک وتعالى يحب المحسنين من کید نیکی کوونکو سره واتم الحج پورا حج والعمره عمره لله دفار د الله تبارک وتعالى په اتفاق د مفسرین سره د آیت په قصه د حدیبیه کې نازل شوی دی په سن 6 هجری کې
فإن حصرتم پس کچرمانه شوي تاسو فمستيسر پس پیش کړه چې آسان وي من الهدي د قربانینا ولا تحلقوا مخرج رؤوسكم سرون خفل حتى دردي پوری يبلغ الهدي چې اورسیږي قرباني محل زید حلالي تا چا حرم دي فمن كان فزا سوچي منكم استاسنا مريضا بیمار او به یا پد باندې اذن تکلیف من راسي د سر دنا سرخیل نشي ففديه پد باندې فديه دا من صيام دروجو او صدقه یا صدقه دا او نسک یا قرباني دا درې روجي دي او صدقه چې دنو اغنی صف سوا دي چې پوکم دو سیر غنم دي نه پوکم دو سیر غنم ورکو یا درې روجي ونیسا چې کله سر نشو خړې سر کې بیماری والته کې او یا قربانی وکا فاذا امنتم کله فامن شوي تاسو فمن تمتع فاستاج فائدہ واغستا بالعمره په عمره سره الى الحج سره د حج یعنی یی حج قران کو یا حج تمتع کو حج او عمره دواړه یو ځای وکړو د حج په میاشتو کې نو چې حج او عمره دواړه یو ځای وکړل کنه نو بیا به بتور شکرانه ته قربانی کوي ښا الته بیا خلک قربانی کوي کنه نو بتور شکرانه بیا تاسو کوي قربانی کوي انت چې د حجیان لاړ شي او دا قرباني کوي نو په مسافر سړي باندې قرباني شته دی دا خو مسافر نه یالتا کنه نو مقصد دا دی چې دا د شکرانی هغه دغه ده د حج او د حج تمتع د حج قران به تور شکرانی او قرباني ده نو فمستای سرفزا چاسانی من الحديد قربانینا فمن لم يجد فس چاچن منت قربانی فصيام ثلاثه ايام فسرجي دي دري ورځي په الحج پورز د حج کې وسبعه او رجي دي اذا رجعتم کله چې واپس شي دا بیا کورونی څه کله د قربانی طاقت نو لس رجي به پوره کې تلک 10 کامله شوي د لس پورا ذالک دا حکم لمن د پاره دا چا لم يكن اهله چې کورنۍ داغو حاضر المسجد الحرام دی رکیدون کې په مسجد حرام کې دا حج تمتع او حج قران چې دی کنه دا د افاقي خلکو د پاره د بار خلکو د پاره انت چې کوم خلک وسی کنه هغه د حج په ورځو کې عمره نشي کوله وجه دا چې اخو نږدې دي ناغو د عمره بیا ورستو کې د وخت کې حج وکي او چې د لری نه خلک زموږ د حج قران او حج تمتع کول شي او انت اوسیدونکو خلک صرف حج افراد کول شي خا واتقوا الله ويرجع الله تبارك وتعالى يعني جنايت مكوي واعلموا فهو شيء ان الله كان الله تبارك وتعالى شديد العقاب عذاب والده سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم